لکه څرنګه چې په دې ملک کې هر څلور کاله بعد الیکشن کیږي، خو پنجابي استعمار د دې ملک ایسائی، د دې ملک ایمائی دا دنده فرکشې شوله. زموږ د وطن د ملایانو په ملګري باندې ول په افغانستان کې چې دی کفر راغلی دی، مور نسته خور نسته. عزیزانو عزیزا موږ پښتانه یو بیا افغانان یو، زموږ تاریخ هر چا ته معلوم دی. خو د بده مرغه د افغان ولس پر کډو باندې لرګی کښېښوی، د پاکستان پر مخ باندې را روان شول. هغه ټیم به ته دا ویل ول عزیزه دا چې دی مسلمان راغلی دی، که په کور کې سونا لرې سونا ورنیمای کا، که درې ماینې لرې یوه اوږده ته ورکه. لہذا دا چې دی کفر په مخه اخیستی دی. عزیزانو موږ هر وخت ته یې ته به ویل چې عزیزه پر دا لار مه ځه، په دا لار کې کډې دي، په دا لار کې اغزي دي. خو تا نه منله. نن ته وګوره، ته خپل زوړ تاریخ یاد کا او نن بیا وګوره چې تا ته پاکستاني انتظامیه دوی خو د انتظامیه نوم ورکوي. عزیزانو بلکل د دې تر شا ایسائی ولاړه ده، ایمائی ولاړه ده. هغه وایي دا افغانان به بلکل خپل وطن ته ځي. موږ دا خبره کوو عزیزانو، که په پنجاب کې دی کسرا وایه ښه، که په کراچي کې دی کسرا وایه ښه، ستا وطن دی زه منم، مګر په پښتون وطن کې چې پروت دی دا زما ورور دی، زما پر څنګ پروت دی، زما اکا دی، زما قریب دی، زما عزیز دی، زما وینه ده. خدای تا نه پرېږدي. عزیزه موږ هر وخت پر دا خبرو باندې مجلس کړی دی. نن هم عزیزه په دې صوبه کې بلکې زه به وایم چې په دې ملک کې چې کوم حکومت دی عزیزه دا د ولس نمایندګي نه کوي. دا د 47 د فارم عزیزانو نمایندګان دي. دا په 50 کروڑه، په 40 کروڑه، په 80 کروڑه هر چا صوبایي او قومي اسمبلۍ اخیستې ده. دا د خلکو جیبو ته تللې ده. او نن په اسمبلۍ کې وایي چې زه خو نماینده یم، ما ته ستا نمایندګي معلومه ده چې ستا نمایندګي څه شي ده. په دا سکرټریټ کې نن د چا خبره چلیږي؟ آیا سکرټري با اختیاره دی؟ وزیر اعلی با اختیاره دی؟ هېڅوک هم با اختیاره نه دي. د دې تر شا د خړې ورګۍ والا ناست دي، هغه پر هر شي باندې ورته وایي چې دا کار وکړه دا کار وکړه. او بیا تر ننه پورې عزیزانو ما خو نه و اورېدلي نن په دې دور کې عزیزه د کیچ ډپټي کمیشنر دا په 15 کروڑه روپۍ خرڅ شوی دی. عزیزه دغسې هر څوک، دغسې د مستونګه، دغسې د بېلېغ عزیزانو نن هر شی دلته په پیسو دی. دا ډېر بد کار دی عزیزانو. موږ سیاسي خلک یو، نه د چا بیریږو، نه د چا شرمېږو عزیزه. او بیا موږ داسې روزلي یو چې تاسو ته یاد دی چې ګرد عمر به شهید عثمان لالا په دا خبره کوله چې د ولس زور دا د خدای زور دی. نو ولس موږ تر شا دی، ولس موږ ملګري دي. کارکونانو ته وایو چې هېڅ بیره مه کوه عزیزه، هېڅ خبره نه ده. ما او تا چې کوم شهید ورکړي ما او تا پر هغه پله روان دي. اوس خپل منزل ته به ځان رسوو انشاءالله الرحمن. عزیزانو را روان وخت او دا وخت به زموږ سترګې عزیزانو. نو زه ستاسې ډېره شکر